بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورہ بقرہ آیات نمبر 87 اور 88. مخکې دا خبره بیان شوه چې بنی اسرائیلو د الله تعالی وعده ماتې کړې او دا وعده ماتې کړې چې دیو ته حکم شوی و چې د یو بل یینې به نه تویوئ او بل حکم ورته دا شوی و چې یو بل به د کورونو نه وکاږئ. بل حکم ورته دا و چې قیدیان به خپل قیدیان به آزادوئ په پیسو باندې و فدیې باندې. نو دیو به دا یو ومنو دو چې قیدیان به په پیسو باندې آزادول او فدیه باندې او دا دوه حکمونه چې دنه استعمال کړه یو بل یې توی کړي او یو بل د کورونو نم وستو. نو اوس په دې آیات کې د یهودو یو بل خباثت ذکر کیږي چې هغه د دیو د مشرانو وو. هغه خباثت داو چې قتل د انبیاء او بل تکذیب د رسولانو. دا دو کارونه چې دنو د دیو مشرانو کړو د دیو خباثتو او دلته چې الله تعالی بیانوي نو دا د کشرانو يهوديانو ته وایي چې د دې د مشرانو د دې واقعیان ته نجننو عبرت واخلي او دې د مدینه د يهوديانو د دین سبق وانه غستلو چې د دیو د مشران نو د دیو چې کم کارونه کړو نو دې کشرانو چې دنو هغه استوا کړله. په مدینه کې تاسو ته ما ویلو چې درې قبیلې اوسېدلې بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو قریظه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یوه مسله کې بنو نذیر ته چې دنو لاړو دیت مسله وه. نو نبی علیہ السلام لاړو الته چې دنو کېناستو دیوال د لاندې نو دیو منصوبه د نبی علیہ السلام د قتل جوړه کړو بالکل انتهایی حد ته رسول و چې نبی علیہ السلام په دې ځبانې کینی دیوال د لاندې او د پاسه نو پیو سړی او غټ کمر راواچي جو که څوک سوي موای چې دیوال نه کمر راولېدل ونو او کدیت وختو جو پیسې براټول کې ور بکو. نبی علیہ السلام چلته لاړو څنګه کېناستو جبريل امین راغه وې د دې نه پاسا نبی علیہ السلام پاسې دو الله تعالی و تعالی ارسه د وਹੀ په ذریعہ باندې ښکارا کړل. نو دا کشران نو دیوم د نبی علیہ السلام د قتل منسوبې تیار کړو او نبی علیہ السلام چې خیبر ته تلو نو په خیبر کې ولالته يهودنی خزي دعوت کړو چیلې لال کړو پا چیلې د پتون په وخه به نبی علیہ السلام خوخه نو پای کې ورته زهر چیلو نو دام د نبی علیہ السلام د قتل منسوبه نو دو صحابه سره نورو هغه چې څنګه وخوړل جو هغه استمړ شو شهیدان شو. نبی علیہ السلام چې څنګه نوړې په خله کړه جبريل امین راغی وای نوړې توکا نبی علیہ السلام نوړې توکړه خدای اثر دن نتلو کله به چې بیا کال تیر شو د قورزه براله په نبی علیہ السلام باندې زهر او اثرات بچیدل کېدله محسوسېده بوتله او کله چې نبی علیہ السلام وفات کېدو نو وفات په وخت کې موته هغه اثرات د زهر چې ده هغه دغه وته محسوسېدله. بعضی علما وایي نبی علیہ السلام شهید شوی دی د يهوديانو ور زهر ورکړو هغه د زهر او اثر نو د دیو مشرانو دا کار کړو چې پیغمبران چې دنو وجلوخه دا واحد قوم دی په دنیا کې يهوديان
چې دوی خپل پیغمبران چې دی نو هغه هم نه معاف کړ او پیغمبران چاته څه ویو هغه ډېر شریفانان او ډېر دغه خلک یې اوچتې هستیانې د دیو خیرخواهي لټوي د دیو او دیو چې دی نو بیا هم راولګېده پیغمبران یې چې دی نو قتل کړل دا د یهودو خباثت و نو آیاتونه آسان دي ولقد آتینا او په تاخیر سره ورکړو مونږ موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب کم کتاب تورات وقفینا او پر لپسې لېږلو مونږ من بعده وروسته د موسی علیہ السلام نبی الرسول ډېر پیغمبران قفینا څه ته وایي شاته ته وایي شاته یعنی په یو بل پسې شاته پر لپسې پې در پې به مونږ مسلسل پیغمبران ریږلو موسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شوی او بیا عیسی علیہ السلام ته چې دنو کتاب ملاو شوی په دې منځ کې په زرګونو پیغمبران راغلي دې دواړو په دې منځ کې او دلته دا خبره کوي چې د موسی علیہ السلام نه واده تر عیسی علیہ السلام پوری په زرګونو پیغمبرانو او هغوی به تورات تعلیمات ورکوله خو نوې تازه وحی به ورته هم کېدله یو وخت هم د پیغمبرانو د بني اسرائیلو خالی نه پاتې شوی د پیغمبرانو نه 1,24,000 پیغمبران دي په دې کې 90% پیغمبران بني اسرائیلو ته راغلي او په یو وخت کې چې دنو تفاسیر لیکلي چې 40 پیغمبران په یو ورځ شهیدان کړو 40 نو تر دینه سوچ کوو چې دا څومره ډېر پیغمبرانو دا د الله تعالی یو رحمت او پاغوي باندې د دې تاسو ته ما مخکې ویلو چې امت فضیلت والا امت چې دنو غوره ده او په جزئی غورواله کې چې دنو بنی اسرائیل په دې غوره دي صرف په یو جز کې غوره دي چې کثرت پیغمبران پکې راغلي او دې امت ته صرف نبی له سلام راغله نور امت دا غوره ده صرف په یو جز کې بنی اسرائیل غوره دي چې ډېر زیات پیغمبران پکې راغلي خجی واتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې نو په اول سر کې موسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شوی تورات او بیا په آخرنی سر کې چې دی نو بیا عیسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شو او د عیسی علیہ السلام بیا د نبی علیہ السلام راغلی دی په دې منځ کې بیا نور رسولان نشته او عیسی زوی د مریم نسبت ولیکيږي ځکه چې نسبت مور ته ځکه شوی دی چې پلار یې نه و بغیر د پلار نه چې دی نو الله تعالی پیدا کړی و الله تعالی یو نشانه ده نښه ده د عیسی علیہ السلام هر څه چې دی نو ناشنا دي په ناشنا طریقه پیدا شوی دی او ماشوموالي کې خبرې کړلې ناشنا معجزې پیش کولې او په ناشنا طریقه باندې پورته تللی دی او بیا به چې دی نو راکوزېږي هر څه ناشنا دي نو دا بني اسرائیلو ته دا پیغمبر راغلی و البینات ښکاره دلیلونه یعنې معجزې عیسی علیہ السلام له 5 معجزې ورکړی شوي صورت مائده کې را روان دي چې پای کې یو دا و چې د خټې نه مارغه جوړ کو او هغه به والوتو ژوندی به شو بل به چې دی نو مرزادي ړوند نه و د هغې په لاس باندې به لاس په سترګو به لاس راښ کوو هغه به ټیک شو بل برګي مرض واله چې دی نو هغه به روغ شو بل چې دی نو هغه قبرون نه به چې دی نو مړي چې دی نو راپاسوله او بل چې کورونو کې به چا څه ذخیره کړو د هغې خبره به خلکو ته کوله دا اخوا را روان دي راځي به البینات څه ته وایي معجزو ته وایدناه بروح القدس او موږ دې مضبوط کړو په روح پاک سره روح القدس څه ته وایي جبریل امین ته وایو جبریل امین روح الامین هم ورته وایي او روح القدس هم ورته وایو او چا یا دا ویلي چې دا د دې نه مراد چې دی نو انجیل دی موږ مضبوط کړی دی په انجیل سره ځکه قرآن ته هم روح ویلی شوی دی
نو قرآن چې کتاب دی روح ورته ویلی شوی نو انجیل چې دی نو هغه هم روح دی او په قرآن کې چې دی نو راغلی قل نزله روح القدس یعنی هلته څه مراد دی جبریل امین نو صحیح دا ده چې جبریل امین ورسره ګرځېدو د دې دا روح هم چې دی نو جبریل امین راوړی و د مریم بیبي په دې ګریوان کې پوکې کړی و د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا شوی و یو دا روح یې راوړی عیسی علیه السلام بل دا د عیسی علیه السلام څخه به چې دی نو جبریل امین هر وخت کې ګرځېدو ورسره به اوسو حفاظت دپاره اپا کلما آیا پس هر کله جاءکم چې رابغې تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغې مسلې په هغه احکامو سره لا تهوا چې نه به خوښولي انفسکم زړونه ستاسو استکبرتم تاسو به لویي وکړه پیغمبرانو مسائل د الله تعالی احکام بیانوله نو دیو به چې دی نو هغه نه منودلې دیو به څه وکړه لویي به یې وکړه او تکبر وایسته بطر الحق وغمت الناس چې سړی حق له دیکه ورکي او خلک سپک وګڼي دې ته تکبر وایي نه قرآن حکم نه منودل حق مسله نه منودل دا څه شی دی دا تکبر دی لوی کول دي چې زم لاسوک یم اوس به چې دی نو زه دا منمه او ځینې خلک دا دی چې هغه چې کومه مسلې خوښه شي د دې د پیدې مسلې جو هغه مني چې د دې د نفس منی نه نو هغې منودو ته چې دی نو تیار نه وي دا شته زموږ په دې خلکو کې دا په یهودیانو کې مو چې هغه مسله به هغوی منودله چې د هغوی نفس به خوښوله چې د هغوی نفس به نه خوښوله هغه به یې نه منودله لکه په دې زمانه کې څوک د سود مسله خلک نه خوښوي مولوي صاحب په جومات کې د سود مسله چې دی نو هغه به نه بیانوي څوک یې دکانداران لونګۍ چې دی نو هغه ورکوي او په سود کې اخته یو نو دا مسله به نه کوي ولې چې دی نو بیا زما کاروبار نه چلیږي بیا زما دنده چې دی نو هغه بندېږي نو دا خو د یهودیانو مرض دی ښه جي ففریقا کذبتم نو یوه ډله د پیغمبرانو تاسو به دروغجنه کړه یوه ډله د پیغمبرانو نه به تاسو ته کړه دروغجنه کړله ځکه ډېر پیغمبران پکې راغلو ډلې ډلې نو په هغې کې و پیغمبرانو ډلې ته به یې چې دی نو څه نسبت وکړو دروغجن چې دا دروغ دي وفریقا تقتلون او بل ډله تاسو وجله د پیغمبرانو بل ډله به تاسو څه کوله وجله به ډېر پیغمبران دي ووجل ښه او د ټول نه خطرناک ګناه نه دی دا دی او د دې سزا هم خطرناکه ده چې پیغمبر راولېږي په چا باندې غزار وکړي یا امتي راولېږي او په پیغمبر باندې غزار وکړي خطرناکه سزا په قیامت کې د دې سړی ده چې دیو د الله تعالی پیغمبران چې دی نو هغه نه دي پرېښي او چې که پر رسول د غزار وکړو که نه بلکل تباه کېږي بیا رسول نه یو رسول یو فیصله یو حکم چې دی نو راوړی ګوره صالح علیه السلام خلکو ته وویله که ما نه منئ نو مه منئ خو که ما ته هم څه وویله او یا دې اوښې ته هم څه وویله نو بس د مخې سره چې دی نو ختمېږئ ماله به ګوتې نه راوړی رسول نه یو چې هغې له چا ګوتې م وروړې قوم تباه کېږي ګوره نو هغه ظالمان راولګېدل هغه اوښه نه وه هغه د پیغمبر معجزه یې که نه نو هغه راولګېدل او اوښه چې دی نو شله کړله او مړه یې کړله نو صالح علیه السلام ورته وویل مړه م کړه اوس 3 ورځې انتظار کوئ 3 ورځې پس چې دی نو بیا قوم ځمکې د مخ نه چې دی نو پناه شو تباه و برباد شو ښه جي وقالو قلوبنا دا د دې تتمه ده ښه وقالو وای دا یهودیان دا ضمیر چاته راځي د یهودو ته چې قلوبنا چې زړونه زمونږه غلپن په پردو کې دي چې د دیو مشرانو انبیاو وجله او انبیاو ته د تکذیب نسبت وکړو نو د دې نتیجه څه شوه نو دی وویله چې دا زړونه زمونږ نه دي دا په پردو کې دي
د پردو نه څه مطلب بل ذکر راځي اکنتن زموږ زړونه په پردو کې دي یا وهي علیها غشاوتن زموږ دا زړونه نه دا په پردو کې دي د دې مقصد دا دی چې دیو با نبی علیہ السلام ته ویلا وای ته چې کوم ته هر څومره نصیحت کې هر څومره مونږ ته خبره کې ستا دا خبرې نه دي دا په مونږ باندې اثر نه کوي زموږ زړونه چې دی نو هغه په پردو کې دي ته هر څومره بیانونه کوه په مونږ هېڅ اثر نه کېږي دویمه معنی تفاسیرو دا کړله چې زموږ زړونه د علم نه ډک دي ستا د علم ته ضرورت نشته ستا د درو خبرې دي مونږ دا خبرې چې دی نو ناورو پیغمبر ته به دا ویله چې ستا د خبرو منودو ته مونږ تیار نه یو اثر پې نه کوو نو دای ولې ویله قرآن د هغې په خپله جواب کوي لکه نن سبا هم چې دی نو خلک وایي که نه زما وحي ته څه ضرورت دی قرآن ته زما څه ضرورت دی زه سهار ځمه نوکري کومه د میاشتې 1 لاک 2 لاک روپۍ تنخوا اخلمه ما ذکر راځمه چکر هم پکې ولګومه او چې چټیانې جو په سیل هم ځمه زما قرآن ته څه ضرورت دی دا انګریزیان او دا خلک وایي که نه وحي ته زما څه ضرورت دی نو ورته وایه وایي ستا د علم نه دی د قرآن او د وحي د علم نه دی دا محیط دی محیط دا پراخه دی انسانانو علم دې ته نه رسیږي انسانانو سره علم ډیر زیات کم دی خضر علیہ السلام چې پاکشتۍ کې ځي چنچن راله سمندر نه یو ګوټ اوبه وڅکلی خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي زما او ستا علم د قمره دی وي چنچن یې څومره اوبه راوچتې کړې نور علم چې دی نو د الله تعالی دی ګوره که څومره غټې ډګرۍ والا دی که نه څومره غټې ډګریانې چا حاصلې کړلې خو د هغې علم نه دی هغه ګورې ناقص دی او کم دی او هغه تا ته په دې خپل علم باندې دا نشي ویلی چې ستا دپاره کم شی پیده درکوي او کم شی تا ته نقصان درکوي زیات نه زیات به راته دا ووایي چې تا ته مال پیده درکوي خو د مال د وجې نه خو ډېر انسانان تباه شو هلاک شو نو دا به موږ ته په څه پته لګي دا به تا ته په قرآن باندې پته لګي تا له پیده څه شی درکوي تا له نقصان څه شی درکوي الله تعالی په څه راضي کېږي الله تعالی په څه باندې خفه کېږي دا په وحي باندې معلومه هر سړی چې دی نو هغه څه دی وحي ته چې دی نو محتاج دی ښه دې څوک نشته چې هغه وحي ته چې دی نو هغه محتاج نه یو نو دیو به وویله دې یهودیانو چې زړونه زموږ په پردو کې دي مقصد د دې خبرې څه دی چې ستا دا خبرې نه دی دا په موږ باندې اثر نه کوي پیغمبر ته به ویله دویمه معنی تفاسیرو دا کړله چې زموږ زړونه نه دا د علم لوښي دي د علم نه چې دی نو ډک دي ستا د دروغجنې خبرې نه پیغمبر ته به ویله ستا د دروغجنې خبرې موږ نه اورو دا پکې نه ځایږي نو الله څه وایي بل لعنهم الله نه دا د علم نه ډک دي نه چې دی نو دا د علم لوښي دي نه دا په پردو کې دي بلکې نو وجه څه ده بلکې لعنت کړی دی الله تعالی په دیو باندې بکفرهم په سبب د کفر د دیو الله تعالی څه کړی دی لعنت کړی دی د دیو په وجه باندې دا وجه ده ښه دیو نه دا توفیق اخیستی دی او دا حق دیو نه اوري او دا انکار کوي دا ځکه چې الله تعالی په دیو باندې لعنت کړی دی نو الله تعالی د دیو سره څه دشمني نه وه نه د الله تعالی بد شو دیو خو دیو کفر وکړو ښه کفر یې وکړو نو د هغې په وجه باندې څه شو پیغمبران یې ووجله د حق نه انکار وکړو د الله وعدې ماتې کړې نو دا کفر شو که نه نو د هغې په وجه الله تعالی په دیو باندې لعنت وکړو لعنت څه ته وایي لعنت وایي لرېوالي ته لعنت څه ته وایي لرېوالي ته او په اصطلاح کې څه ته وایي چې الله تعالی د خپل خاص رحمت نه څوک محروم کړي دې ته لعنت وایي ښه دویمه معنی دا ده چې سړی محروم کړي د هدایت او د توفیق نه
چې هدایت ورته ونه کی او توفیق ورته ونه کی. ګور الله تعالی په دنیا کې مال خلکو له ورکيو، اولاد او بچي خلکو له ورکيو، خدا هدایت نه ده. دا ګور ډېر قیمتي شی دی. الله تعالی ته مال قیمتي نه دی، اولاد قیمتي نه دی. د الله په نظر کې د ټولو نه قیمتي شی هدایت دی. دا ګور هر چاله نه ورکوي. ښه دا توفیق هر چاله نه ورکوي. نو لعنت څه ته وایي؟ لرېوالي ته وایي، او د الله تعالی د خاص رحمت نه محرومېدو ته وایي. دویمه معنی دا ده چې الله تعالی دې توفیق واخلي او هدایت دې والي، دا ورته نه کوي. دې ته څه وایي؟ دې ته لعنت وایي. او بیا په قرآن کې به دا راځي چې لعنت اسباب څه دي، په څه وجه باندې لعنت کېږي. نو یو دلته تا یې زده کو، مخکې به راځي نورو چې لعنت یو وجه دا ده کفر ده. د کفر په وجه او د انکار په وجه په سړي باندې لعنت کېږي. د الله د خاص رحمت نه محرومیږي او د الله تعالی د غضب مستحق کېږي او د جهنم مستحق کېږي. یو سبب یې څه شو د لعنتو؟ کفر وجه ده. دویم وجه څه ده؟ چې سړی د قرآن نه اعراض وکړي، د قرآن د احکامو نه اعراض وکړي، واوړي. سورت آل عمران او نساء کې به راځي چې په دې بني اسرائیلو باندې لعنت وشو چې دوی د خالد ورځې هغه اهمیت او د هغې نه انکار وکړو. نو الله تعالی په هغوی باندې چې دی نو لعنت وکړو. دغه شان دی کې د قرآن نه څوک اعراض کوي، احکام یې نه مني، نو په هغې باندې به لعنت کېږي. دا به راځي مخکې. دریم لعنت په هغه چا کېږي چې د وعدې خلاف ورزي کوي، چې څوک وعده ماته کړي، دا مخکې را روان دی، نو هغه به د لعنت مستحق کېږي. وعده د الله تعالی ماتول، فبما نقضهم میثاقهم ولعنهم، په سبب د دې چې دوی وعده چې دی نو هغه ماته کړله، نو الله تعالی پې لعنت وکړو. بل مومن مسلمان قتل کول په دې باندې به لعنت کېږي. دا هم را روان دی. ښه چې څوک مومن مسلمان په ناحقه قتل کړي، دا به د لعنت مستحق کېږي. د الله د خاص رحمت نه به لرې کېږي او د غضب مستحق کېږي به. بل لعنت چې دی نو هغه په منافقت باندې دی، چې څوک منافقت چې دی نو هغه اختیار کړي، دا به هم راځي. بل لعنت دی په حق پټولو باندې، چې څوک حق په پټ کړي، حق مسله پټه کړي. او بل لعنت دی په پاک دامنو زنانو باندې د زنا تهمت لګول. سورت نور کې به راشي چې څوک په پاک دامنو زنانه باندې تهمت لګوي. او بل دا دی چې څوک دروغ وایي، دروغ په دیو باندې به لعنت کېږي. لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت دی که نه. نو دا مخکې را روان دي. دلته تا یو زده کو چې دا په دیو باندې لعنت وشو په سبب د کفر د دیو. ښه جي. نو فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر لږ په دیو کې چې دی نو ایمان راوړي. اصل کې عبارت دې څه دی؟ یؤمنون ایمانا قلیلا ما، ایمان راوړي، ایمان لږ غونتې کې، لږ غونتې کې ایمان راوړي. دا یهودیان لږ غونتې کې ایمان څه ته وایي؟ هغه دې ته وایي چې کله دیو د نبي علیه السلام په درس کښېني، دا یهودیان په مدینه کې، نو دیو متاثره شي، ایمان راوړي. چې بیا د درس نه وځي لاړ شي، نو بیا کفر اختیار کړي، دې ته لږ ایمان وایي. ښه بل په یو وخت کې ایمان راوړي. سورې آل عمران کې به راشي چې دې یهودیانو به دې مشرانو به دې کشرانو ته ویله چې لاړ شئ د نبي علیه السلام مجلس له، په سحر کې ایمان راوړی او په ماښام کې واپس واوړی. نو چې تاسو دا کار وکړئ، دا مؤمنان مسلمانان نه دي. دیو به وایو چې دا و اهل کتاب وي، کتاب والو، هلکه چې دا کسان واوښتله نو څه چل شته؟ دا خو پویه خلکو دي ولې واوښته؟ نو دې یهودیانو به دا چل کوو. ښه په سهار کې به ایمان راوړو، په ماښام کې به واپس انکار وکړو. دې ته لږ غونتې کې ایمان وایي. لږ غونتې کې ایمان دا دی چې په الله ایمان راوړي، په موسی علیه السلام، په عیسی علیه السلام او په نبي علیه السلام نه انکار وکړي. دا لږ ایمان دی که نه. دغه شان دی کې ټوله دنیا د نن سبا
بس الله خو هر څوک مني خو خلک پیغمبران نه مني دا لانجه ټوله جګړه په دغه ځای کې ده نو چې پیغمبران دې نه منودله نو ایمان دې منظور نه دی ګوره ایمان دې نه قبلیږي لکه څنګه چې اکبر باچا دین الهي جوړ کړی و ویاره د الله هر څوک مني دا ټوله لانجه د پیغمبرانو جوړه شو ده دا پیغمبران پکې نه منو ځان یې خپل دین جوړ کړو نو دې ته لږ غونډه کې ایمان وای ښه کامل ایمان دا دی چې په الله په رسولانو په کتابونو په رشتو په آخرت په تقدیر په دې ټولو به ایمان راوړي دا عقیده ده په دې کې معمولي غونډه کې شک شوبه نه کې حاجی نو په لږ اوقاتو کې چې دنو دی ایمان راوړي نو عبارت څنګه شو یؤمنون ایمانا قلیلا ما ایمان راوړي ایمان لږ دا ما معنی ده لږ غونډه کې او یا چا دا معنا کړله چې د قلیلا ما یؤمنون معنا ده چې د سره ایمان نه راوړي سره ایمان نه راوړي لږ مطلب دا دی چې سره نه راوړي مست دې زپور حاجی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وقفینا پر لپسې موږ لېږلو من بعده او پس د موسی علیہ السلام نبی رسول ډېر پیغمبران واتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات معجزې وایدناه مضبوط کړو موږ بروح القدس پر روح پاک سره یعنی جبرئیل سره اپا کلما یا پس هر کله جاکم چې را بوړو تاسو ته رسول یو رسول یا براغ تاسو ته یو رسول بما پاغ مسلې پاغ احکام لا تهوا چې نه بخو خول انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم لوی بوکړه تاسو په فریقا کذبتم یو ډله د پیغمبرانو تاسو به دروغجن کړله وفریقا تقتلون او بل ډله به تاسو وجلا وقالوا وایدو یهودیان قلوبنا چې زړونه زمونږ غلفن د علم لوښي دي وقالوا وایدو قلوبنا غلفن چې زړونه زمونږ د علم نه ډک دي نه ډک دي او نه په پردو کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دیو فقلیلا ما یؤمنون نو پس ډېر لږ کسان په دیو کې ایمان راوړي